الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اوریدونکو. عابد قمریانی یم، مالیار پروډکشن سره تاسو ته مخاطب یم. د پبو سیمه ده، پبو تحصیل دی او یقینا چې زما خپله علاقه ده او د سبزی مارکیټ کې نو دې کې ولاړ یم. یقینا چې دلته ټول غریب خلک دي، مزدورکار خلک دي، دوی ته څه مشکلات دي، څه پرابلمز دي، د هغې باره کې به دوی سره خبرې اترې کوو. نو فیاض ما سره دی په کیمره باندې موجود دي. نو مخکې اول دغه نور ته چې کوم ملګري ولاړ دي دوی سره به خبره کوو. راځئ چې هفته ورسو. ډېره مننه. دوی سره ګرد پیش څومره کلي هم دي په دې پبو باندې، هغې ټول ضرورتیات د پبو نه پوره کوي. ملګري سره ولاړ دي. نه راته ټول سهار وختي منډه یې که نه بس که تاسو هم راوړئ په دې نور باندې ولاړ دي یا تر ماښامه پورې ختمېږي. بله خبره دا ده چې لکه سهار کې د دې ریټ یو وي که نه، بیا مازدیګر ماسخوتن کې د دې ریټ بل وي. دا په وجه دا چې تاسو د دا سبا پورې سټارټي بله دې سره غټه خبره تړلې ده. ظاهره ده چې ټول د مزدورکار یو، د بچو دپاره رزق ګټو په دې چې دي پړي هغه ډېرونه هغه ضرورت پوره کېږي. چې بالکل څنګه چې دې ملګري وي ګراني حد درجې ته رسېدلې ده او د مزدورکار طبقې دپاره، د دیاړي مار طبقې دپاره، کوم چې مزدورکار دی، کوم چې دیاړي مار دی، د هغه دپاره هره ورځ د یوې د بلې ورځې نه ګرانه ده. نو الله ته اسانه ده. الله دې دغه خبرې دغه کارونه په موږ باندې اسان کړي. نو اعلی چارواکو ته دا خواست کوو چې د دې خلکو سره مرسته وکړي چې دا غریب خلک چې په دې نور باندې ولاړ دي، په دې تک سور نور باندې ولاړ دي، دا امونه ختم شو یا ختم نه شو. ماسخوتن چې دې ځي د دې ریټ به هم دې ارزانه وي او په سبا له به دا ده ته څښا کېږي، دغه به ده باندې ډنډ وي. خو بچي خو به د ده منګلو ته ایثار وي که نه، د ده منګلو ته به ګوري که نه. څنګه چې تاسو غټ خلک په کور ته ځئ او ځان سره منګلې ډکې وړئ او بچو له چې دا مې بچو له چپس راواخېسته، دا مې وله دا راواخېسته، دا مې وله داسې راواخېسته، داسې د غریب سړي بچي په دې انتظار باندې وي. ځکه بچي ته خپل پلار باچا ښکاري. نو د دې خبرو خیال وساتو. خپل ډېر روپۍ چم ګاونډ کې چې څومره خلک دي د هغې خیال وساتو او حکومت نه دغه خواست دی چې د دې غریبو خلکو سره دې مرسته وکړي. ډېره مننه. جی ملګرو، دې وخت کې بل ملګري سره ولاړ یم. یقینا چې دې فروټ هر څه یې سیب دي ورسره، کچالو دي ورسره، لیچي دي ورسره، مرچ دي ورسره. ده نه دا تپوس کوو چې په دې ریړه باندې خپله مزدوري کوي. یقینا چې ګرمي ده، دلته خپل د ګرمۍ دپاره څه بندوبست کړی دی، خو هغسې بندوبست نشته. دې چاپېره نه دغه د اتاو خو چې روټني دا خو ډېر زیات دي. تاسو سهار وخت منډۍ ته ځئ که نه او دغه فروټ راوړئ. دا ټوله ورځ چې تاسو دا فروټ خرڅوئ که دا فروټ تاسو ته پاتې دي او خراب شي، دا ستاسو تاوان نه. ها دې فروټو کې دومره چونکې سیزن او کېدو والې د شلتالانو سیوانو تقریبا زیاته مشهور مال دي که نه. نو لکه دې کې دومره څه پاتې کېږي چې لکه هغه چې غوړي دومره دي. شنار اور میرا بھائی او لکه که ملګري دا کارونه کړي نو لکه بس بچي به نه وي، هغوی به ستا کوټو ته ګوري، ستا منګلو ته به ګوري. یقینا چې ملګرو د هر یو غریب سړي همدغه آواز دی، همدغه چغه ده چې زمونږ بچي هم خوشحالي غواړي، زمونږ بچي هم سوکالي غواړي او زمونږ د بچو هم زمونږ لاسونو ته کتنه ده. څنګه چې تاسو لاسونه منګولې ډکې راوړئ دی، زمونږ بچو له هم منګولې ډکې مونږ وړل پکار دي. خو زمونږ دا پراډکټ چې کوم دي، دا شیزونه چې کوم دي، دا دومره مزدوري نه کوي چې زمونږ چې چیني غوړي پې پوره شي. ځکه غوړي کم حد ته ورسېده، چې چیني دا شیزونه چې کوم اشیاء پورني دي دا کم حد ته ورسېده. د غریب سړي د وس نه ډېر زیات بهر دی. نو لکه په دې کې د دې غریبو خلکو مرسته پکار ده. بله دا خصوصي خواست کوم، دلته اکثر له زمونږ پولیس والی، ټرافیک والی، دوی اکثر له تنګول کوي دې دغه والا سره، ریړو والا سره. دوی چې دخوا ولاړ دي، دې دپاره نه دي ولاړ چې په مونږ د ګل زیات ولګي یا مونږ ته د فیته ولګي. دوی چغې به زیاتې وایي، دوی به اوازونه زیات وکړي. چې دوی اوازونه زیات وکړي نو دوی چې کوم څه راوړي هغه به خرڅ شي. چې هغه خرڅ شي دوی به بیا خپلو بچو له څه یوسي. نو دې شیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. خپل ځان سره د خپلو ملګرو خیال ساتل پکار دي. دا د مسلمانانو وروڼه دي، مونږ ټول مزدورکار یو، مونږ ټول غریبانان یو او د مهنګۍ زیاتر اثر په غریب سړي باندې دی، په خان سړي باندې دی. ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو اورېدونکو، دې وخت کې بابا سره ناست یم. یقینا چې که تاسو د دې مخې ته دغه وینئ پروډکټ الوګان او دغه تورې د ایښي دي.
او یقینا چې دا سره غرمه ده ځکه په دې غرمه باندې کېناستم چې زه د دغه درد محسوس کړم چې دغه څومره درد دی څومره دغه دی او ماښام دې خپلو بچو له د دې نه سوړي آیا دا ختمیږي که نه ختمیږي د دې باره کې به دوی نه تپوس کوو ځکه چې ډېره زیاته ګراني ده دې وخت کې دوی د منډۍ نه سهار وختي ځان له سبزیانې راوړي هر څه راوړي دلته ناست دي په دې تک سور ور باندې دا ټول ملګري ناست دي کله ټریفک والا راشي هغه یې تنګوي کله نور خلک راشي ورته وایي اخوا شئ دېخوا شئ دی په دې کې صرف دې دپاره چې دوی د خپلو بچو دپاره رزق ګټي نور څه وسیله نور څه دغه نشته نو بابا تاسو چې ماښام ځئ که نه نو آیا ستاسو هغه ضروريات په دې باندې پوره کېږي څونه پیسې شوي وي چې هغه بچو هغه ضرورتونه پرې پوره شي او د ګرانۍ حوالې سره څه هر څه خو ډېر ګران دي چې دي بیا ولاړ دي سړک خوا ده یقینا چې دغه ټول د بازار خلک دغه ریډې د سړک خوا ته ودرولي دي په دې دغه باندې چې ګاټ روپۍ به مونږ راشي زمونږ دا هر څه خرڅ شي او زر بچو له څه دا راته ووایه کومه وروسته چې باټینګ داسې او بنډۍ داسې او کریلې داسې او کدو داسې او هغې خو به دې ناست او کنه ستا د اواز نه پته لګي بل د ګرمۍ څه تاسو د ګرمۍ شته دا راته ووایه که نه چې لکه دا هر څه تا راوړو دې کې خو داسې هم کېږي چې ډېره زیاته ګرمي ده دا سبا دپاره پاتې دغه ستاسو نقصان دی دا هر څه چې فرض کا ټیپر شو دا چې هر یو سړي خپل ضرورت دی دا ټول هر څه خرڅ شو ستا ماښام د ماښام دومره وټک کېږي یا چې ستا پکې د بچو هغه چې چیني او غوړي هغه پوره کېږي سبانې ورځې دپاره که سبا اصل خبره ده سبانې ورځې دپاره انتظار کوو یعنې موږ سره غریبو خلکو سره دومره مهلت نشته چې موږ به یو ورځ موزګار نشو پاتې کېدی د هغې وجه دا ده که بیماري راشي که روغ رنځور راشي که غم راشي موږ به خپلې مزدورۍ له راځو که موږ مزدورۍ له رانغو زموږ بچي به نار وي داسې ده که نه همداسې د ملګرو داسې خبره ده که نه زموږ بچي به بله غټه خبره دا ده چې په دې کې چې چیني او غوړي دغه شیزونه نه پوره کېږي نو آیا چې بچي زمونږ د منګلو ته ګوري چې زما پلار به ماله فروټ راوړي وي زما پلار به ماله چپس راوړي وي زما پلار به ماله چناچور راوړي وي یا بل څه به یې راوړي وي نو دغه شیزونه ورکې نه پوره کېږي دې کې چې چیني او غوړي پوره شي نو دا هم ډېره غټه خبره ده چې حکومت ته دغه خواست کوو چې د دې غریبو دې خاص کر مرسته وکړي شي دی دپاره که څه تکو دو دی پولی شي حکومت ځکه چې هر څه ګرانېږي د غریب دپاره ګرانېږي د خان سړي دپاره کولی شی نه ګرانېږي هغه سره پیسې وي دې غریبو خلکو سره مونږ سره دا میډل سټینډرډ چې کوم خلک دي کوم چې مزدورګار خلک دي کوم چې دیاړیمار خلک دي کوم چې داسې چاکلي روډ خلک دي سبزي روډ خلک دي د دی هر څه ګرانېږي دی دپاره هر څه ګرانېږي ځکه چې دې نه مزدوري وکړي دې به څومره مزدوري وکړي دته به څومره پرافټ دي ځکه چې دې فرض کا 1000 روپۍ مزدوري وکړي نو دغه 1000 روپو دپاره به دې سبا له بیا هم ځي منډۍ ته که نه هغه همره پیسې به بچت کوي چې سبا دوباره سبزي راوړي او دلته ولګوي اوس دغه 1000 روپو کې به دې څومره پیسې بیا په کور لګوي په هغې به چیني هلېږي په هغې به غوړي هلېږي که هغې به بچو له خوشحالۍ یو کیلو غوړي پې نه کېږي نو دا ډېره ګرانه خبره ده ملګرو د چینل په وساطت سره مالیات پروډکشن په وساطت سره تاسو سره دغه خواست کوم چې کوم هم داسې اعلی چارواکي دي د هغوی دپاره هغوی ته پکار دي چې د دې خلکو مرسته وکړي او کوم چې تسترس والا خلک دي کوم چې تکړه خلک دي کوم چې صاحب استعداد خلک دي نو هغوی دي په داسې طریقه دی سره امداد وکړي دا خیرمار نه دي ګورې دا نران خلک دي دا نران خلک دي دی دې ګرمۍ کې ناست دي تک سور نور ته ناست دي قسم په خدای که مونږ ورته 10 منټه کېږو دوی ټوله ورځ ناست دي دا نران خلک دي دوی چا نه سوال نه کوي خو که د دوی مرسته کېدی شي دسترست خلکو سره کوم چې صاحب استعداد خلک دي د دوی د خامخا مرسته وکړی شي ځکه اختر را روان دي جامې جوړې کپړې ضروریات دي دوی سره ضرور مرسته وکړي ډېره مننه خوشحاله وباد